او په اخر کې چې کوم پیغام در کوم کنه هغه پیغام دا دی اے صاحبانو لګ دې ته وګورئ چې خدای پاک جل جلاله ما او تعالی غصه سنتم دا غصه سنتم دا الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم موت تکل ویلی چې غصه وکړه په هغه ځای کې غصه وکړه دا غصه ده چې په کوم ځای کې درته ویلی غصه وکړه الته غصه وکړه هغه غیرت دی په کوم ځای کې درته ویلی چې غصه باندې ضبط وکړه برداشت وکړه الته ضبط او برداشت وکړه رسول الله مبارک نے فرمائی چې الله دین څوک پیمال کا الله دین ته څوک سپک وګوري الله نعوذ بالله څوک بے ادبی وکا الته غصه وکړه رسول الله مبارک په ناموس باندې څوک نعوذ بالله من ذلک ډاکه وچی الته رسول الله په ناموس باندې غصه وکړه دین ته څوک سپک وګوري روزه په دین باندې غصه وکړه قرآن کریم مبارک څوک بے حرمتی وکا روزه په قرآن کریم باندې غصه وکړه یو مسلمان د دنیا په ګډ ګډ کې په تکلیف کې دی روزه دغه مسلمان سره د محبت اظهار د پاره غصه وکړه دا غصه مسنون ده دا غصه ممدوح ده دا غصه الله او رسول ته خوښه ده خو چې کومه غصه ما او تا ته الله ویلی چې هغه وکړه هغه په ما او پتا کې نشته کله زما استاد الله په ګستاخی باندې غصه کړی ده کله زما استاد رسول الله په ناموس باندې غصه کړی ده کله زما استاد په قرآن بے حرمتی باندې غصه کړی ده کله یو مسلمان په دنیا کې په تکلیف کې دی هغه سره د محبت اظهار د پاره ما او تا غصه کړی چې کومې غصې حکم دی هغه خو ما او تا نه ده کړی دې ته ویل کېږي غیرت دا غیرت والا ده او چې کوم نظم او ستا رسول الله مبارک من کړی یو چې انسان سره به گزاره کړي پاغه باندې به غوسه نه کړي خپل کور والا سره به گزاره کړي هغه ستاسو نوکر نه ده هغه سره به گزاره کړي هغه انسان دی احترام وکړي پاغه باندې خو ما او تا غوسه کړو والدین چې ما او تا پرورش کړی دی پاغه باندې خو ما او تا غوسه کړو دا ټول هغه غصې داسې په معاملاتو کې داسې په ملګرو کې داسې په کور کلی کې چې الله او رسول من کړی یو هغه ما او تا کړو نو چې د کوم حکم یې را کړی چې هغه غصه وکړه مسنون ده هغه ما او تا پریښې ده او چې د کوم حکم دی چې دا ممنوع ده حرام ده د دې ضبط وکړه چې خدای پاک اجر درکا هغه ما او تا کړو ذکر سره الله جل جلاله معاملم سره معاملې مر سره الټا ده ما اوستام په احکامو کې څه یو الټیو الله جل جلاله را سره معاملم الټا ده چې کوم ځای کې مهرباني التزما استاد لپاره قهري چرته چې کرمي التزما استاد لپاره غضب نعوذ بالله د الله جل جلاله طرف نو دی وجنه خدای خاطر وکړي دغه د مسلمانانو صفاتونه دي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اخلاقو کې یو ښه صفت دی په خپل غصه باندې کنټرول په هر ځای کې هوش او حواس نه کار اخلي ضبط د غصې زده کړي زنانه او پوړاندې پلار او مور پوړاندې د مسلمان پوړاندې دا والله دا بے غیرتی نه ده دا عین غیرت ته او دا عین په دین باندې عمل دی خدای پاک جل جلاله به ډېر اجر درکړي هم په دنیا کې هم په آخرت کې خدای پاک جل جلاله دا زموږ استادو کې ټول خصفتونه پیدا کا چې څومره بد صفتونه دی رب لا یزال لزما استانه وباسي